قرآن حافظان او ناظر احوان بچی تیار کړل چې دا د قوم او د ملت او بالخصوص د خپل والدینو د فار ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. عزتمندو معاشره ده، دنیا ده، د هر انسان په ذهن کې او په دنیا کې د هر انسان یو میشن وي. الحمدلله په دې معاشره کې د عالم میشن قوم او ملت ته د الله رب العزت دین رسول او قوم او ملت د سرا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. الحمدلله نن ممتاز چې د کوم مجلس کې را جمع یو د انسان سوچ د انسان ذهن او فکر الحمدلله دا مطمئن په نظر باندې راځي. ورونو یاد ساتئ زمونږ او ستاسو زندگی دا یو قیمتي اثاثه ده. کچرې د دې زندګۍ نه مونږ او تاسو فایده واغشتله نو انشاءالله آخرت به ډېر زیات د خوشحاله وي. او کچرې په دنیا کې مونږ او تاسو د خپله زندګي د الله او د الله د خپل پیغمبر د طریقو موافق نه کړله نو یاد ساتئ زمونږ دنیا بم خرابوي او د آخرت معامله بم زمونږ او ستاسو ورونو ګډوډوي. الله دې زمونږ او ستاسو په زندګو کې د پیغمبر علیه السلام طریقې راوستې کړي. عزتمندو یاد ساتئ په دې معاشره کې مختلف طبقو والا خلک اوسېږي. زمونږ د بعضې مسلمانانو ورونو نسبت او تعلق دا به د زمیندارۍ سره وي، د بعضو خلکو نسبت به د مزدورکارۍ سره وي، د بعضو به د نوکرۍ سره وي او د بعضو به د کاروبار سره وي. لیکن دغه ټولې طبقې الحمدلله فارغ الذهن دي. هغه پلار سره د خپل بچي د تعلیم د دنیا د تعلیم فکر شته چې په دې ځای کې به زما بچي د ښه تعلیم حاصل شي، لیکن د پلار او د مور په ذهن دا بوج نشته دی چې زه د خپل بچي کومې مدرسې ته ولېږم چې ده ته د الله کلام وښیي. دی په هره مدرسه د هر قاری او د هر مدرس نه مطمئن دی چې کومې مدرسې او کوم جومات او کوم مدرس ته خپل بچی کېنئ د ده بچي نه به الله د قرآن حافظ او عالم جوړی. ورونو تاسو وګورئ زمونږ او ستاسو په دې حته د الله یو عظیم احسان دی. په لکو په زرګو علماء کرام زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې اوسېږي. تاسو وګورئ په دې اوسني دور کې چې د ټولو نه ښکلي او معزز او بهترین علما دي نو الحمدلله مونږ فخرن وایو چې دا زمونږ او ستاسو د دې حتې او د دې علاقې خلک دي. په دې باندې ورونو مونږ او تاسو له فخر پکار دی. یاد ساتئ یو بهترین طالب العلم دی او هغه به خپلې مدرسې ته راته خو لیکن د هغه د کالج یونیورسټۍ د یو دوست سره ملګرتیا او دوستانه وه. یو ټیم ورته دغه د یونیورسټۍ او د کالج ملګري وایي چې قاري صاحب ته خو مدرسې ته روانې خو څه چې عالم شي سبا به دې په جومات کې 5,000 او 6,000 روپۍ تنخوا وي ته به د مستقبل څنګه جوړی، ستا به بال بچ وي، ستا به غم خادي وي په معاشره کې، ستا به په معاشره کې ژوند وي. دا خو په 10,000 او په 15,000 روپۍ باندې نه تېرېږي. لږ شانتې خپل مستقبل جوړ کا بعد د هغې نه بیا مدرسې ته ځه ځکه د مدرسې د عالم تنها به سوي او کار به سوي. هغه طالب یو څو ورځې د دې خپل ملګري په خبره سوچ وکړه، اخره کې ذهن ته دا خبره راله چې راجل اول به خپل معاشیت برابر او مستحکم کم بعد د هغې نه به عالم جوړ شم. 2 ورځې 3 ورځې مدرسې ته لا نړه د خپل استاد په کلاس کې تپوس کوي پلانکین طالب مدرسې ته نه راځي. حضرت هغه خو څه نور سوچونه فکرونه لري چې خپل معاشیت برابر کم، خپل مستقبل د دنیا برابر او مستحکم کم، بعد د هغې نه به مدرسې ته راشم او دغه رنګې علم به حاصلوم. قابل طالبو دا یاد ساتئ په مدرسه کې استاد د خپل شاګرد سره د خپل والدینو نه زیات مینه محبت او شفقت لري او بیا چې کوم طالب هغه ډېر زیات سکی او ډېر زیات تقوادار او پرهیزګار وي د استاد ورسره
سوچن د مینه محبت سیوایی هغه استاد راغی د خپل شاګرد پوښتنې لا شاګرد ته وایي بچې مدرسې ته ولې نه راځې حضرت لاول به خپل مستقبل مستحکم کم معشیت په برابر کم بعد د هغې نه به بیا انشاءالله مدرسې ته درځم استاد د ځان سره که او یو وړوکې غوندې کاڼې ورله ورکه وی راشه د مخامخ سبزۍ والا له ورشه ورته ووایه دا کاڼې در کومه ماله به په دې باندې څومره سبزي راکې چې کله راغی سبزي فروش ته ودرېده ورته وایي چې 1 کیلو بینډۍ راله را چې کله یې بینډۍ وتللې قاري صاحب ورته وایي ما سره خو پیسې نشته دی لہذا دا کاڼې والا او دا په خپل قیمت کې قبول کا او ورته وایي بچې داسې کار دی د کاڼو ما سره د دړۍ نه واله د پو د چټاکۍ پورې پراته دي پیسې راله راکه په کاڼو څوک چاله سبزیان نه ورکوي هغه ځای نه کاڼې راواخېسته استاد محترم له راغې حضرت هغه خو مې ماله کیلو بینډۍ هم رانه کړی ورته وایي راشه مخامخ منیارۍ والا دکان دی ورشه ورته ووایه دا کاڼې به رانه په 100 روپۍ باندې واخلې چې کله منیارۍ والا له ورغې هغه دا کاڼې داسې وکته راوکته او ورته وایي 110 روپۍ به ورباندې درکړم یاد ساته قاري صاحب په معاشره کې به بعضو خلکو سره د عالم قیمت د بینډۍ قیمت هم نه لري بعضو سره به د دې د 100 روپو قیمت وي لیکن د دې کما حقه اصل قدر قیمت د چا سره دی وایه دا د الله سره دی چې کله عالم له سره وتړي چې کله عالم په دغه قبر کې کېښودی شي د دواړو کونو سردار فرمایي العلماء ورثة الانبیاء دا علماء کرام رسول الله فرمایي یوازې زمانه دا د 1,40,000 کم و بیش د انبیاو وارثان دي رسول الله د خپلې قطعې اعتماد د خپل امت په عالم باندې کړی دی د قرآن د ترویج د قرآن د علومو اعتماد رب لا یزال د جناب رسول الله د امت په عالم باندې کړی قرآن فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء د رب لا یزال وینا ده په مخلوقات کائنات کې ما نه یریدونکې طبقه دا علماء کرام دي یاد ساتئ په ورځ د محشر به رب لا یزال موجود وي جناب رسول الله به موجود وي دا کل هم انبیاء امتیان به موجود وي لیکن خپل پیغمبر به د خپل امتنا کلتن د الله په دربار کې تپوس کوي چې کله د خپل امت عالم د لاس نه ونیسي او هغه امتي ته ووایي چې تا د دې عالم خلاف تا زما د دې وارث خلاف غلطه گفتگو الزام پروپیګنډه کړې ده نن یې د الله په دربار کې ثابته کا په دې ګیرو په پټکي والا خلکو باندې په دې علماو باندې ما د خپلې قدې اعتماد کړی تا زما قدم نشین ته غلط نسبت کړی دی نن میدان ته راشه که چېرې د عالم دی د الله په دربار کې غلط ثابت کا دا به زما وارث نه وي که زما وارث وي دی به غلط نه وي په کم به ستا زما د امت عالم ته په سپک انداز کتل کړي بیا به د قوم سره دلیل او جواب نه دا یاد ساتئ عزتمندو مسلمانانو وروڼو زمونږ او ستاسو زندګي قیمتي زندګي ده الله دې موږ او تاسو په دین اسلام کې راجمع کړي ګورئ دا بغض عجیبه شیز دی ښه تاسو بله ورځ په کویټه کې وکتل تاسو به هغه خبره اورېدلې وي هغه نه د 7 سپتمبر